مضمون او د مخکنو دو حدیث مضمون یو دی خو دې کې لږ ډېر اضافي دي. دې لحاظ سره د حدیث ته مکمل حدیث ویلی شي په دې سلسله کې. سیدنا ابو هریرہ فرمائی اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلحم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا غوخه راوړی شوه. د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی غوخه به هغه خوښه وه چې هغه وروته وه سکرو باندې چې کوم وروتي دغه شان غوښه خوړل د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقه را په دې کې چونکې طاقت ډېري او یو سړی چې د هغه وجود قوي طاقت پکې ډېري لمونځ هم صحیح کولی شي، رکوع صحیح کولی شي، سجده هم صحیح کولی شي. خوله باندې هم هغه ډېره ښه لګي. خو څه بعضې خلق دی د هغې خیال لا یې چې نه سړی ورته غوښه خوري نو دا گویا کې نفس ځان لغټوي. په دې وجه خلق هغې دغه شان غوښې خرابې کړي، اوبو کې وټومبي روټومبي او بیا خوري. وایي زه د نفس مخالفت کوم. نو دا د نفس مخالفت نه دی بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې او د هغه د سنت مخالفت دی. دې کې صاحب نشته دی. د یو مسلمان وجود چې طاقتوري دا بهتر ده په ځای د دې چې دی کمزوري. باډي چې مضبوطی نو دی د انسان خدمت هم کولی شي، منډې ترړې هم والی شي، جهاد هم ښه کولی شي، عبادات هم صحیح طریقې سره کولی شي. داسې کار نه دی پکار چې په هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او د هغه په طریقه اعتراض راشي. غوښه راوړی شه فرفع الیه الذراع، نو هغه ته ولې پورته کړی شه، ولې ورله ورکړی شه. د ولي غوښه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره خوښه وه. د هغې دوه وجې دي، یو وجه دا ده چې هغه ډېره خوږی او دویمه دا چې غاښونو کې نه نښلي. صفایي مسانې او فایده هم ډېرې. دې ته طبعي خوښوالی وایي. د یو سړي خوښی په دې بنیاد چې زما د نبي خوښه ده او د هغه په اتباع کې زه خوښوم نو الله به د دې ارادې دله ثواب ورکړي. لیکن دې د سنت نه وایي. سنت هغې ته وایي چې د هغې په پرېښودو سړی ګنهګاري. بعضې خلک هر څیز ته سنت وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عمل طبعي لحاظ سره کړی دی نه هغه سنت نه دی په دې لحاظ چې ګنې د هغې اتباع لازم ده. دومره دا چې که سړی په هغې اراده استعمال کړي چې دا زما د رسول فرمان برداري ده، دا د هغه کار دی او زه غواړم دا چې د هغه کارونه او د هغه طریقې ټولې سرته ورسوم، نو دې نیت الله اجر ورکوي. وکانت تعجبه، او دا غوښه به د هغه ته ډېره خوښه وه. اعجاب خوښېدو ته وایي. فنحس منها نحسة، نحس دې ته وایي چې سړی د غوښې نه په خوله باندې غاښونو باندې چک وایي، دې ته نحس وایي. په خپلو غاښونو یې د هغې نه لږه وخوړه. دا د هر چا خپل یو ثقافت دی، خپل تهذیب دی. زمونږ علاقو کې اسلام ډېر وروستو راغلی دی، په دې وجه مونږ باندې اسلام غالب نه دی، په مونږ خپل علاقایي رسمونه غالب دي. زمونږ اکثر خلک غوښه کټ کوي په لاسو باندې یا په چاړه کټ کوي، او چې یو سړی خولې سره خوري نو بیا خیال لایي چې دا د سپو حرکات دي. دا غریبانان بې خبرې دي، دې ته دین نه دی معلوم. غوښه چې په دغه طریقه وخوړی شي نه ډېره خوږی. تاسو په دغه طریقه وخورئ او په عامه طریقه وخورئ، په اندازه بیا پوه شئ چې خوږوالی کم یو څیز کې دی. دومره دا چې بعضې غوښې د لاس نه بغیر نه کېږي، به راوباسئ. هغه هډوکو کې داسې نښتي دننه چې د لاس استعمال ضروري، او بعضې داسې چې سړی په چکونو چکونو خوړی شي. ټیک دا سنت موقت خو نه دي، لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه خدا
په دې وجه دې ته د بېعزتۍ په نظر کتل یا په سپک نظر کتل د انسان د تباهۍ باعث جوړېدی شي. فنحس منها نحسة، د هغې نه یو چک و، نو بیا یې فرمایل انا سید الناس یوم القیامه. نور حدیثو کې راځي انا سید ولد آدم یوم القیامة ولا فخر. دلته سید الناس وایي زه به د ټولو خلقو سردار یم د قیامت په ورځ، لیکن په دې زه لویي نه کوم، په دې وجه نه کومه چې دا ماته د عاجزۍ په وجه الله دا مرتبه راکړې ده. بل دا چې دا د الله ورکړي دي، د الله احسان دی. پکار دا چې د الله د احسان شکر ادا کړی شي. یو سړی په لوی خاندان کې پیدا دی، په دې کې د څه کمال دی؟ د کمال خو به هغه کم چې دی وګټي، لکه دی مونځ ګزار شي موږ به وایو چې دی کمال دی. په لوی خاندان کې پیدا دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټبر کې پیدا دی، نو دا د الله فضل دی. په دا د لپاره د لوی شان نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سید الناس ته د قیامت پر نو بیا تپوس کوي هل تدرون من مذالک، تاسو خبر یې چې دا ولې یجمع الناس علی الاولین والآخرین فی صعید واحد. الله وا لومبنی خلق او وروستنی ټول خلق په یو میدان کې جمع کی. صعید سات سره میدان ته وایي. یسمعهم الداعی، دی تبا د داعی آواز رسی. وینفذهم البصر، او سترګې چې کوم دی دا به د دې نفاذ کوي، یعنې په سترګو به لیدی شي، ټول خلک به لیدی شي. وتدنو الشمس، نور به رانږدې شي. فیبلغ الناس من الغم والکرب، نو خلکو ته به ډېر تکلیف او ډېر غم او مصیبت ورسي. داسې مصیبت وی لا یطیقون چې دی به طاقت نه لري، ولا یحتملون بوج بم نشي برداشت کوله، برداشت نه بهر تکلیف وی. د هغې وجه دا حدیث کې راځي چې نور به د میل په مقدار شي. میل یو مشترک لفظ دی. یو میل خو هغه کوم چې مونږ د مسافت میل وایو، چې پای کې به سفر لانګونو هغې ته به میل وي. او عربی کې میل سلایي ته وایي، کوم باندې چې سړی سترګو کې رانجازي. او دا وضاحت نشته په حدیث کې چې کوم میل مراد نه، د سلایي برابر ورورسي دلته، او که د ځمکې د میل مطابق ورورسي. اوس خو نور سویم اسمان کې دی، څلورم اسمان کې دی، انسان د هغه ګربۍ ته اوس نه ټینګېږي. نو که دا د هغې سلایي د میل په مقدار راکوز شي، یا د هغه میل چې پای کې اته فرلانګ وي د هغې برابر راکوز شي، نو بیا به د انسان څه حال وي. په دې وجه تکلیف خو شته دی. نو خلک به وایي الا ترون ما قد بلغکم، تاسو ګورئ نه څومره تکلیف تاسو ته رسېدلی دی. آیا تاسو ګورئ نه من یشفع لکم الی ربکم، چې ستاسو رب ته به ستاسو سفارش څوک وکړي. څوک پکار دی چې دې مصیبت نه خلاص شو. که جنتیان یو چې جنت ته ځو، که جهنمیان یو چې جهنم ته ځو، ته دې نه خو بخښئ که نه. فیقول بعض الناس لبعض، بعض خلق به بعضو ته ووایي کورنۍ کې به خبرې علیکم بآدم، زه چې پلار له لړ شو آدم له. فیاتون آدم علیه السلام، خلق به راشي آدم علیه السلام له، نو هغه ته به ووایي انت ابو البشر، ته د انسانانو پلار یې. خلقک الله بیده، الله ته په خپل لاس جوړ کړی. ونفخک فیک من روحه، او تا کې د خپل طرف نه روح پوکلی دی. وامر الملائکة، او ملائکو ته حکم کړی دی فسجدوا لک، ناغي تا ته سرونه ښکته کړي دي. سجود دلته مراد مفسرین جمع دي چې د عزت په طور سره ښکته کولی. دا مونږ هغه نورو کتابونو کې ویلو دا مسله چې انسانانو ته تعظیما سره ښکته کول زمونږ په دین کې جایز نه دي.
احتراماً سرخ کته کول دا جائز نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرې ما چاته دا ویلې چې ته چاته احتراماً سرخ کته کا نو ما به ښځې ته ویلې وې چې ته د خپل خاوند په مخ کې هر وخت سر به سجود ګرځه. لیکن اسلام کې دا تعظیم نشته، دا د عجم و تعظیم دی، دا لرې کول پکار دي، سر نه دي ښکته کول پکار. هغه مجدد الفسانی باره کې دا مشهور ده چې د هغې وخت کوم امیر و نو هغه ته ویلي و چې ته به راځې زما دربار ته، هغه احتراما سر نه ښکته کو. یو ځل هغه راغی نو دی هغه دپاره یو کړکی انتخاب کړو چې مجدد صاحبه په دې کړکی راننوځي. په کړکی چې سړی راننوځي نو خامخا یې سر ښکته کېږي. نو بادشاہ دا ویل امیر چې رګنې زما کوم ذهن دی نه هغه زما ذهن به صاف شي، د سر به ما ته خو ښکته شي. الله والا خلک ډېر هوښیار دي. چې راغی نو کړکی ته یې شا کړه او د شا د غاړې یو خپره وخېژوله بیا یې بله خپره وخېژوله اخوا نیغ شه. یعنې علما دا هم نه خوښوي چې مخې ته یو سړی ناست دی او زما سر دی هغه ته ښکته شي، ولې ښکته شي؟ او بیا داسې امیر چې خامخا د خلکو سرونه ښکته کوي ځان ته. هغه شاعر دا یو شعر کې ویلي چې مجھ سے بجز خدا کے اور کسی کے آگے اپنا سر نیاز خم نہ ہو جائے گا. دا الله نه سوا زما سر د مخلوق مخ کې دا د ټیټېدو نه ده، دا د خالق دربار کې ټیټېږي. اوس خو د خلکو سر نه دی څه شی دی نو هر ځای دی ښکته ښکته کوي. د پیر صاحب خپو کې هم پروت دی، د عالم خپو کې هم پروت دی، د پلار مور خپو کې هم پروت دی. دا ګناه دی، دا ګناه دی، ګناه کبیره دی، د شرک برابر ګناه دی. سر تعظیماً چاته مخکته کوي. گلیاڑی مولوی صاحب دی اللہ وخی مولوی میاں گل جان صاحب دی استاذ محترم دے شان ورشاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دا یو کتاب دے غیتا فیض الباری ہوئی. دا کتاب دے علاقے کی چا سر نہ ہو دی سر صرف اور مالا دے مسئلے دا پارا پکار ناغی نما کتاب رو وقت نو پائے کہ آغا وقت کے چکم کتاب ہو داغی دا غیر بنے حصہ کے 15 صفحہ صفحہ کی لکلو چال انحناء ایزن مکروحن تحریمن فی شریعتنا و ملتنا. زمونگا دین کے اور زمونگا ملت کے احتراماً چاہتا سرخ کا تکول حرام دی. قرآن مجید کے دو زائدہ ذکر رہے، دو کسانو بارے کی. آدم علیہ السلام پا بارے کے چاگی تا ملائکو سرنخ کا تکلو، اور یوسف علیہ السلام پا بارے کے چاگا تخپل رونو اپلار مور سرخ کا تکلو. اگر سجدہ نو مفسرین بل اتفاق لکی سر پزمک نو یخیخ دا دوکی ندی ورکول خلقو لپکار چوی قرآن کی دا لکلی جدا سجدہ کلو تو لگو گو رہا کتابو نخیر دیکھ. تفسیر مدارک تقریباً ہر عالم سرئی ہے کہ واضح لکلی دی لم یکن خروراً علی الزقن، زقن زن تویخ دا سے سجدہ نو آچے پائے کہ زنا ازمکی تو رسیخ. زنا کم سے وقت ازمکی تو رسی چسڑے دا خالق دربار کے سجدہ کئی نا غیر وقت زنا ازمکی تو رسی. کتاب بتاب نہ پوری زانا خبر جوڑی کری. ادویم جواب پا دے کے دارے چا دا خو اللہ ویلو، اللہ چکم دے کے دا سجدے حکم کرے نال ٹک دا تا تا حکم نہ کرے جتا مخلوق تا سجدہ کو تا سے اجتہادی مسئلہ ہونا دا خود عقیدے مسئلہ دا. اڈیر پاگلا اندازی ہوئی چی دا ٹول نلوے موحد چکم دے آگا شیطانو زگا چی دا اللہ حکم نو من لے و ملائکو تے سجدہ نو کرے. دا کم سڑے جا دا خبر کی دا ٹول نلوے کافر دا، دا ٹول نلوے شیطان دا. زان خبر کی دا اللہ پا دین کی
هغه د الله حکم نه منلی ابا واستکبر وکان من الکافرین انکار یې وکړ د سر د ښکته کولو نه دلته خو الله حکم کړی هغه له منل پکارو او ځان یې لوی وګڼه او شه د کافرانو نه دوباره کې امر الملائکه فسجدوا لك حکم یې کړی او ملائکو ته د هغې تا ته سرونه احتراما ټیټ کړي اشفع لنا الی ربک سفارش وکړه زموږ دپاره خپل رب ته الا ترى الی ما نحن فیه مونږ چې کوم مصیبت کیو ته مونږ نه وینې الا ترى الی ما قد بلغنا آیا ته نه ګورې هغې تکلیف ته کوم ته چې مونږ رسېدلی یو نو آدم به ووایي ان ربي قد غضب اليوم غضبا د الله صفت ته محبت او د الله صفت ته غضب د هغه صفات دي الله کله کله غضب کې راشي او بیا د هغه غضب څه پورې سم نه او کله د الله د رحم صفت غالب شي نو رحم راشي لیکن الله ته مونږ غاضب نشو ویلی صفت دی د هغه لیکن هغه له به نوم غاضب نه ورکېده ولې د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې د الله نومونه دا توقیفي دي یو خو صفت دی جدا خبره یو د هغه نوم دی لکه الله آدم علیه السلام ته علم ورکړی دی وعلم آدم الاسماء كلها لیکن الله ته معلم نشي ویلی ولې دا قیاسي مسله نه ده د الله د پاره چې کوم نوم الله ویلی دی یا د هغه رسول ویلی دی بس هغه نومونه وایي په دې هوا جمعو کې ګڼ بحث کړی دی الحاد فی الاسماء د لاندې چې کوم نوم الله نه دی یخې ته الله له هغه نشي کېښودی هغه دا وایي الله نن غضب کې دی داسې غضب لم یغضب قبله مثله چې دې نه مخکې هغه غضب کې نو راغلی ولن یغضب بعده مثله او د دې نه وروسته به بیا چېرته غضب کې نه راځي نعوذ بالله من غضب الحلیم ډېر حلیم بردبار ذات دی مونږ د هغه د غضب نه پناهي غواړو نعوذ بالله من غضب الحلیم دا جمله به هر پیغمبر وایي چې ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وانه نهاني عن الشجره او هغه زه د یو ونې نه منې کړم فعصیته نو ما مخالفت کړه ونه مې خوړلی وه دا بحث ما مخکې کړی دی ګناهګار نه و ولې دوکه شوی او خبره ته یې ایره شوې ده شیطان لالچ ورکړی دی قسمونه یې ورته خوړلي دي نفسي 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 ما سره د خپل ځان فکر دی دا د انبیاء حال دی سړی دی وګوري چې د انبیاء حال نفسي نفسي نو د بل چا وس حالي اذهبوا الى غیری بل چا دلل شیخ اذهبوا الى نوح نوح دلل شیخ فیاتون نوحا دیو نوح لراشی هغه ته ووایي یا نوح انک انت اول الرسل نوحا تا اول د رسولانو نه دا هم تیر حدیث کې ما ویلو چې نوح علیه السلام هغه لومبنی رسول دی چې د شرک د رد دپاره الله ریږلو دا مطلب نه چې ګنې دا لومبنی رسول دی لومبنی رسول خو آدم علیه السلام دی لیکن د آدم علیه السلام او د نوح علیه السلام مینس کې چې کومه زمانه ده په دې کې شرک او کفر نه و د شرک او د کفر د رد دپاره لومبنی رسول چې الله لیږلی دی هغه نوح علیه السلام دی په دغه لحاظ سره ته اول الرسل وایي ته اول د رسولانو د شرک د رد دپاره الہ الارض زمکه والو ته وقد سماک الله عبدا شکورا او الله تا ته عبد او شکور ویل دی قرآن فرمائی ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا سورۃ بنی اسرائیل اے دا چا اولادا چې هغه مونږ پورته کړو په کشته کې نوح سره نوح سو عبدو عبد منه مره
دا الله همرئ او انبیاء علیهم السلام ټول د الله همرئیان دي، دا په الله زورور نه دي. او شکور ادا معنا چې د الله د نعمت شکر ادا کوونکی. شکر یو ډېر لوی صفت دی، کاش چې زموږ خلک دا وپېژني. خوراک څښاک د الله نعمتونه چې انسان استعمال کړي دی الحمدلله وایي. دې سره نعمتونه الله ډېروي. زموږ د خلکو په ژبه باندې د الله شکر نشته دی، د دې وجه نه دې رزق تنګ دی. د رزق د فراخۍ بنیادي نسخه دغه ده چې سړی د الله شکر گزار شي. ډوډۍ خوري الحمدلله وایي، اوبه وڅښي الحمدلله وایي، بیمار یې ولیده نو دې وایي الحمدلله الذي، هغه رب لا حمد دی، عافانی مما ابتلاک به، چې زه د هغې تکلیف نه بچ ساتلم کم کې چې ته مبتلا کړی. وفضلني عليك وعلى كثير من الخلق تفضيلا، او مال په تام غوروالی را کړی او په ډېرو خلقو یې غوروالی ورکړی. دا حمد دی. حمد دا مطلب نه چې شکر دی چې الله ته داسې کړی، نه مطلب الله چې ستا کوم ازمیښت کوي زه کمزور یم، الله دې ازمیښت نه بچ ساتلی. نوح علیه السلام عبد و شکورو، هغه ته به وایي اشفع لنا الی ربک. دا زړې جملې دي. خپل رب ته زموږ سفارش وکړه، ته نه ګورې هغې تکلیف ته کم چې مونږ نښتي یو. هغه ورته وایي ان ربي عز وجل قد غضبا، زما رب عز وجل نن غصه دی، او داسې غصه دی لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله، او دې نه وروسته هم چېرته داسې نه غصه کېږي. وانه قد کان لی دعوة دعوتها علی قومی، دا خپله یو خطا ښکاره شي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله هر پیغمبر ته سره یو لوز کړی دی. لوز دا دی چې یو سوال داسې وکړي یو چې هغه زه نه رد کوم. الله د خپلو رسولانو ډېرې خبرې منلي دي، ډېرې نه دي منلي، ډېرې پوره کړي دي او ډېر کارونه والله نه دي کړي. خدا یو خبره یې کړې ده ورته چې یو سوال وکړه، یو ستا په ټول عمر کې به یو سوال داسې چې زه به خامخا پوره کوم. و تقریبا هر نبي هغه کار پوره کړی دی، سوال یې کړی دی. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څومره عجیب رسول دی چې ما هغه خپل لوز، هغه خپل سوال او خپله دعا قیامت دپاره ذخیره کړې ده، پټه کړې مې ده، او هغه سوال به زه د قیامت پر ورځ کوم چې ربه زما امتیانو وکړې. داسې رسول دی زموږ. یعنی هغه سره د خپلو امتیانو په دنیا کې او په آخرت دواړو کې فکر دی چې ربه د دې به څه کېږي. دې دی نه پکار دی چې موږ خپل نبي سره خپل رسول سره صحیح مینه وکړو. دا هېچ چا ته پته نه وه، لیکن دا هغه وښودل چې ما د هغې اختبا کړې ده، اختبات و دعایي للآخره، ما خپله دعا ذخیره کړې ده، پټه کړې مې ده د آخرت دپاره. نو دی به ووایي ما دپاره یو دعا وه قبوله، خو دعا ما کړې ده دنیا کې، ما قوم ته خیرې کړې دي. دعوت علی قومي، ما خپل قوم ته خیرې کړې دي. الله کار وکړو، تاسو جرم نه و، الله اجازت ورکړو. خو لوی خلک په وړو وړو خبرو باندې بیا ځان ګنهګار ګڼي. یو خو زمونږ کاري که نه، موږ اوښان په بډه کړو، هغې له بیا تعویل ډېر په اسانه کوو، پرتوګ ورله ډېر په اسانه اغوندو. زموږ کار جدا دی او د انبیاو کار جدا دی. د هغې نه که خلاف اولا هم وشي که نه، هغه هغې ته لکه د غر په شان غټ ګناه ښکاري. ځکه یو سړی چې څومره الله ته ډېر نږدې نو دومره د هغه معمولي مخالفت د هغه خطا ته هم ګناه وایي، د هغه خپل سوچ دی، حقیقتا نه ګناهګار نه وي. نو دی به مو وایي نفسي 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 اذهبوا الی غیري، زما نه سوا بل چا له لړ شئ. اذهبوا الی ابراهیم، ابراهیم ته لړ شئ، به ابراهیم له راشي نو هغه ته به وایي انت نبی الله و خلیله، ته د الله نبی او د هغه دوست دی. خلیل او حبیب کې پرون ما فرق خولی.
पज़मका वालों के इश्फ़ा लना इला रब्बिक, सफारिश का ज़मुंग द पार खपल रब ता आया तनो गोरे इला मा नहनु फीह, आगे मुसीबत ता आगे तकलीफ ता कम की ज़मुंगन खतियू ना बो मोरता हुई च ज़मा रब नन दासे गुस्से शवे दे च मख की और रस्तबा मखम चलता न दे गुस्से शवे दासे वलन यग़ज़ब बअदहु मिसला, और दे नरस्तो हम चलता न गुस्से की वइन्नी क़द कुन्तु कज़ब्तु सलासा कज़िबात। तो जुमला के लिए तफसील लें तब इंशाअल्लाह सार के खैर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस शफाअत कुबरा के मुंदिर पुरवेलू च खलक वा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दराश च तखपल रब्तो आया च मुंग हिसाब किताब शुरू की सफारिश का नाबाऊं आगा जवाब की कम च मखकनम बिया उकड़ो चनन रब दुमरा गज़ब करे च दे नमख के चत दुमनो गुस्से शवे और दासे गुस्सरे च रुस्तो हम चरता न गुस्से की। अब ये फरमायल वइन्नी क़द कुन्तु कज़ब्तु सलासा कज़बातिन, कज़बात और कज़बात द्वारा वेलिश बल्कि दबाद मुहद्दिसीन खुरायदारा चदादा कज़बतुन जबर है लिहाजा कज़बात वेल पकार दे देखे द काफ ज़ाल और बे इस्तेमाल शेर पर जुमले के अरबे के उमूमी तौर कज़ब और कज़बतुन दरूग़ वैल तो हुई, लेकिन अरबी डेरा फसीह और बरीग़ जबरा दाशबाह और नज़ायर नडक रख दया लफ्ज़ मुख्तलिफ़ ज़ैन के मुख्तलिफ़ मानी राजी कुरान चिचावेली नागत दे अंदाज़ी मसलन दीन यो लफ्ज़ दे मुंसरा कुरान मजीद के दा पगणो मानो रागल दे लसुदुलसु मानो बान राजी तकरीबन अर्ज़े के दीन माने दीन नहीं दादा अरबे जब कमाल दे पनोर जब के दास सशे निश्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम योद्रे कारून निकली दी पागे द्रेव कारून के द्व कारुना कुरान मजीद की लिखी दी चिदाग कौम रागे वगैत वे च मुंसरा पाख्तर की शरीक शख नागा फरमाइलू इन्नी सकीमुन ज़ बीमार दे बीमार ऐसा मतलब दे खुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम मतलब अगर जुदा दे और खल्क़ को देना जुदा मतलब अगस्तर है दास जुमले या दास अल्फाज या दास खबरें चदागे दुआ या दरे मकसद ही वयुन के अगर पैव इरादा हुई दागे इरादा दरोग नहीं अगर वेरे दयो इरादा बांध दे और ईदुन के सोचू की दा चदे पफलान की मकसद बांधे हुई उदे तारबे के तारीज़ात और तौरी हुई लफ्ज़ बोम धक्का धक्का भी लेकिन दा दरोग न दी ये तमारीज़ हुई तारीज़ात वर्त हुई उस नूर जुबो के दा निश्त रहे और देखो मतलब दा न चमुंग दे तहदीस न इनकार को पनोर जुबो के दा लफ्ज़ निश्त कज़ब कल कल इस्तेमाल पर ख़ता रजी आरबे के कज़बा फलान ये वाद दा मतलब बनी चाह दरोग हुए दे दा मतलब हम के देशी चाह ख़ता शेर सुनन अबी दाऊद पे हदीस के यो सहाबी दा पार दे लफ्ज़ इस्तेमाल शेर है अलता मुहद्दिसीन बिल इत्तिफ़ाक़ लिखी अलता मुराद अख्ता ख़ता शेर इन्नी सकीम दागा मतलब दाओ चजस्तासो दे शिरक नडेर खफेम बीमार इन पदेवन ने अब अगर देना मतलब दा अगस्तरे च जिस्म बीमार दे खुदाए उदा से खबर अदा चिदवदरे मानी एदी मतालिबी दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैवे इरादा हुई और खलक दागे नबल मतलब अखली
तो दे शक्ल द दरोग ښکاری बظاहिर लेकिन ताल्लुक़ द वयुन की इरादे सर दे चा पक में इरादा कर द्वैम कुरान मजीद के द इब्राहीम अलैहिस्सलाम यो वाक़या ज़िक्र कर आगादारा चागो द खपल कौम बुतान मात करू कौम चरागे वर्ते दाकार ताकड़े नागवेल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा बल्कि दाकार कड़े दे लुए अदा दे तो देसा मतलब के देशी तो इब्राहीम मतलब दाए चाओ दामा कर बल फ़अलहु बोले ना कड़े मेरे मशर दारे मशर ने तपोसु के कदी खबर के इनकान यंतिकून नो बखई चदी चा मड़कली चा वहली नागीर देना मतलब दा गस्त है बल फ़अलहु मन फ़अलहु कार कड़े दे हर चा चिकड़ी यानी अगीत दा मतलब गसे जमान दे कड़े दा द्वैव खबर दा दो खबरें द कज़बात ताकम चलते कि मंगवाई कज़बात तो दो खुदारी कुरान मजिद की लिखी हुई चुदागे इरादा द वैना योसवा और खल्क़ दागे ना मकसद बलगस्तर अगर दरोग न देवेली बल्कि अगर तारीस कर चीज़ें बीमार हैं वो सवेल शमूस अदाकार माँ कर रहे हो गुरु अगर इरादा दा कर कदे बाने इतलाक़ इस्तेमाल कज़बात की और द्रेम हदीस के ज़िक्र राजी दागे च सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा दे यो ज़ैत अतलल हालत च कम अमीर और अडेर ज़ालिम हो कम सड़ी सर च वक़्त हवा और बिलखसूस हवा खैस्तवा ना वेते वक्त आप जोर बेवसरा बदकारी को ना क्योंकि यो सड़ी बवे च दा जमा खोर दा न खोर बाने खलक नंग कई आगे तब ऐसा न देवल्ला और किचा बवे जदा जमा लुरदा या में खजरा ने बे बदकारे को ले और सदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ताइलम बहु या मुमकिन दा अल्लाह और तवाही कली खजे तवेल त चलल शे और दे ता तसवी न तो और तवाया जरा दखोरे दा खल्क़ त दरोख कारी इन्नमल मुमिनून इख्वतुन कुरान किश्ता दा चटोल मुसलमानान रूण रूण दी दगर और वली कमर और वली दा नसब्र और वली दा और कना दिन और वली दा कदा द नसब्र और वली न ब्या खुद इंसान द इस खज सरा निकाल की और दारेंगे हर मुसलमान व ब्या दबल मुसलमान वारिस सुनी बमाल मतलब दागदाओ चे जो तो दीनी रूणा रो खोर में बना जमा दीनम इस्लाम दे उस्ताद दीनम इस्लाम दे तो दग लिहाज बाने मुंग रो खोरियू इब्राहीम अलैहिस्सलाम दग मतलब हो अब बल बते दा मतलब अखली च दा दखबल खोर दा सका खोर दा तो दे शकलम द तारीज द अब या चिरल न ब्यागे शैतान चस शैतान को ले कली दी कोशिश करे रे दरे ज़रा लेकिन अल्लाह दाग अल्लाह सोख पे आगा बन कली दी असकार न रे कले शेख आज तंग ने बेवेल दाम माल सो जिन्नात राउस्ती लरे के दा बोझ दा दरे खबरी दी दे द्रेव खबर दल तक कज़बात हुई जमाया दरे कार न दा सिकड़ी दी च पाए खलक दो कशी दी दा तारीज दी मारीज दी लेकिन खलक पागे दो कशी दा माख कार न रेगले दा बिल्कुल आशान इज्तिहाद दे संग च दा मश सलाम इज्तिहाद अगम वो न खोले वगर अल्लाह और तेली को मखरा तागे वजह बार के फागत बदा खबर मख तशीख दा दुमरा तफसील चवा कम को दा डेरो खल्क तरने मालूम जगह च हदीस दो उस्ताद न नहीं हुई नागी लगी बदे कि गट गट नमूना दी दखल को लेकिन इमाम राजी इमाम मातुरीदी दे दौर के मौलाना मौदूदी अबुल कलाम आज़ाद दा किस्म खलक लगिया शेर दीदा हुई
چې په ځای د دې چې مونږ د حدیث ته پیغمبر ته دروغجنو وایو نو په کار دی چې د حدیث راویانو ته دروغجنو وایو. دا ښه خبره ښکاري کې د الله بندل ته کذب د دروغ په معنی نه دی، ته کذب د تعریض په معنی دی. او چې دې روایت ته دروغجن وای نو دې لومبنه راوي امام بخاری دی، چې امام بخاری دروغجن شي نه کتاب ورته ورځو بیا ټول صحیح بخاری ختم. د امام بخاری استاد محمد بن مقاتل اسقا راوی دی، چا دروغجن شي نه بیا دا ټول احادیث په دروغجن. دا استاد عبد الله بن مبارک دی مشهور تابعی، چا دروغجن شي نه بیا خو حدیث بنیاد به بالکل ختم شي. دا استاد ابو حیان تیمی دی، دا استاد ابو زرعه دی، او دا استاد سیدنا ابو هریره دی. رواتو کې دا ټول شامل کړه. دا داسې کم عقل توب کوي دا خلک، لوی خلک وایي لیکن دا د دې غلطۍ دي. دا غلطۍ ښودل په دې پکار دي چې سبا یو سړی د مولانا مودودي یا د امام فخر الدین رازی یا د امام ماتوریدی په غلطۍ کې مبتلا نشي. غیبت نه نه دا سپکاوي. کم خلک چې دا غیبت او سپکاوي ګڼي د خپلو دماغو علاج وکړي. دا غلط دي، دا اخطا دي. په خطا کې خلک د چا پیروي نه کوي. د خبرې مقصد دغه دی، نه د هغې شان کوزول دي، نه د هغې د نورو خدماتو نه انکار کول دي. په دې ملک کې څومره خلک چې د مولانا مودودي مخالفت کوي د هغې پکې دا جمله هم لیکي که مولانا صاحب د امام راضي حواله ورکړی دی که نه بیا به زموږ د خلکو خولې بند دی، ځکه دی په امام راضي رد نه کوي. موږ له دین بچ کول دي، اشخاص نه دي بچ کول. په دې خلک نه پوهېږي. لوی لوی خلک یې په احادیثو کې غلطۍ وکړي. د هغې دا مطلب نه چې موږ د هغې لوی سړي په هغې غلطۍ کې اتباع وکړو. موږ صرف دغه ویل غواړو، د چا د احساناتو نه یا د چا د دیني خدماتو نه انکار مقصد نه دی. و د خلکو ذهن وړوکی دی، نو څوک خدایي چې هغې به ووایي چې نه مولانا مودودي غلطي نه ده کړې. دا غلطي ده، دا خطا ده الله بندګانو. او دا خطا امام راضي کړی، دا امام ماتوریدي هم کړی، مولانا ابوالکلام آزاد هم کړی، نور هم بې شمېره خلکو کړی. که سړی تتبع او تلاش شروع کړي د ډېرو خلکو دا غلطي وښکاره شي. دې وجه نه دا حدیث پرون باندې ځای پرېښی و، قد كنت كذبت ثلاث كذبات. د دې نورو ژبو کې معنی نه کېږي. ما تعریضات کړي، درې تعریضات. ناوم وی نفسی 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 اذهبوا الى غیری. ما سره د خپل ځان فکر دی، بل چا لړ شی. موسی له لړ شی فیاتون موسی ندی او موسی علیہ السلام لراشي ناغه تبوی یا موسی انت رسول الله، اے موسی تو دا الله رسول ہے. فضلک الله برسالته وبکلامه علی الناس. تعالی الله غورواله درکړل دی، ته خپل رسول کړي او دارنګي احسان پتا دار د غوروالی دوی موجا چې تاسو سره خبرې کړې دي. علی الناس تعلق فضلک سره ته په خلکو غوړه کړي، ځکه الله ته رسول کړي او الله تاسو سره کلام کړي. الله موسی علیہ السلام سره خبرې کولې بغیر واسطه او سره خبرې کړې. اشفع لنا موږ د پاره سفارش وکړه الی ربک خپل رب ته. الا ترى الی ما نحن فیه، آیا ته ګورې نه چې موږ په کوم مصیبت کې نښتي. دا ورته وایي ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. هغه زړه جمله ده، ولن يغضب بعده مثله واني قد قتلت نفسا. او یقینا ما یو انسان قتل کړو، لم عمر بقتلها، ما ته حکم نو کړی شوی د هغه په قتل. موسی علیہ السلام قتل کړو. نو قرآن کې راځي وکذه موسی فقضى علیه. دو کسانو جنگ کو،
یو د موسی علیہ السلام د قوم نو یو د فرعون د قوم نو. طریقه دا چې کله دوه کسان جنگ کوي نو مسلمانان د هغې تماشه نه کوي. اوس موبایل خصیص راغلی دی، خلک سو خلاصوي نه بلکې ویډیوګان جوړوي. دا ډېره اخلاقي پستی ده، کمزوري ده. خلک خلاص کا دا که ته خور کې نه څه چل وشي او که خور نه کې نه څه چل وشي. د شریعت د اصولو چې مخالفت وکړی شي معامله ډېره خراب شي. مونږ ویلي دا خبره بار بار جمعو کې ما واضح کړې ده چې د هرې غلطۍ نه د خلکو خبرول دا ګناه دی. قرآن د صحافت اصول ښودلي دي چې د خیر یا د شر هره خبره د خورولو نه وي. دا نن چې د خلکو زړه کې ګیدړ ناست دی که د دې وجه هم دکه ده چې دروغ او رښتیا خبرونه دي هغه خورېږي، څوک د هغې پته نه لګېږي. موږ خبر شو نه څه چلو شو، او که یو سړی بې خبره وي نه څه چل وشي. قرآن فرمایلي دې لپاره قرآن حکم دی چې د منافقینو کار دا دی چې اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، چې کله امن یا د یارې څه خبره راشي که نه دی یې خورئ. دا څوک کوي؟ قرآن وی دا د منافقانو کار دی. خبرې ته کتل پکار دي چې د خورولو دا او که نه ده، نو دا فیصله به اولو الامر کوي. نو که هغې وي چې خوره کوي نو بیا خوره کوي، او که هغې وي چې مه خوروئ بیا به نه خوروئ. دلته هر سړی دوه ټکي ووایي نو هغه ځان عالم ګڼي، فاضل ګڼي چې زه ډېر لوی سړی یم. هره خبره به خورئ. د هرې خبرې خورول دا د منافقینو کار دی. صحافت دا بنیادی اصول دي. کافی فائدې هم ورکړي خلکو له، لیکن نقایص یې ډېر دي. دوه کسان جنګ کوي نه خلاصول پکار دي. موسی علیہ السلام له لکه نبی دی رسول له او په دې پوهېږي هغه چې دوه کسان جنګ کوي نو دا فساد جوړوي. جنګ کې سړی خامخا سسوک سپېړه کوي که نه، یو خوا راخي بله خوا راخي. موسی علیہ السلام یو له سوک ورکړ نو امړ شو. دا تفصیل له د هغې قتلولو. نو سوال دا چې آیا موسی علیہ السلام ګناه کړی دی؟ نو موږ مخکې بار بار ویلي ګناه لپاره اراده پکار وي. د موسی علیہ السلام اراده د ګناه نه وه، د قتل اراده یې خو نه وه. ته چې دوه ماشومان جدا کوې یو بل نه، نو ستا په یو سره دښمني چې هغه ډېر وهي، دا په اراده باندې مبني. دویم دا چې ګناه به هغې او دا به شرعي قتل راغي چې موسی علیہ السلام د قتل څه آله استعمال کړي. په لاس څوک نه مري. یو سړی ولګي یو وړ لوټه راوالي یو کس پې وولي هغه مړ شي، نو ټیک ده ګناه شوی دی، سړی قتل دی، لیکن دی خو به قتلولی نه شي، دی کې قصاص خو نشته. په دې نشته دی چې په لوټه څوک نه مړ کېږي. دوه شرطونه دي بنیادي طور. یو دا چې انسان اراده د قتل کړي، او دویمه دا چې آله د قتل استعمال کړي. بېشک سړی مړ شوی دی، لیکن موسی علیہ السلام په هغې ګناهګار نه دی. په بار کې موسی علیہ السلام ته به خپله دا خطا ګناه ښکاره شي او به وایي چې ما نه غلطي شوې ده. هر څه چې شوي دي زما اراده وه یا نه وه، لیکن مړ شوی خو زما د لاسه دی. دا داسې لکه د مور نه چې ماشوم مړ شي راووړي به نو ستا به خیال مور خپل ماشوم مړ کوي؟ نه. قتل شوي پای باندې دیت میت راشي، روزي نیول پې راشي، لیکن د هغې قصاص نه وي. قتل به شوي لیکن دی کې ګناه نشته. دا پوسټ مارټم چې کوي دا بنیادي طور دې دپاره کوي چې د انسان مرګ د څه نه شوی دی. سبب چې معلوم شي نه بیا د هغې مطابق به د هغې فیصله کېږي. زمونږ خلک د مخالفت کوي چې دا چې د مړي بېعزتي ده. بېعزتي خو نشته دی. وروسته چې کومه دښمني جوړېږي د هغې د بچ کولو لپاره ښه ذریعه ده. بار کې به د هغه خبرو کې تاسو لاړ شئ بل چا ته لاړ شئ. اذهبوا الی عیسی فیاتون عیسی، عیسی له به راشي
هغه ته به مو وایي چې یا عیسی ته د الله رسول یې د هغه کلمه او کلمه غورځولې او مریم ته دا وضاحت مخکې شوی دی بار بار او ته روح یې د هغه د جانب نه وکلمت الناس فی المهد صبیا او تا سره الله کلام کړو چې کله ته په زانګو کې یو ماشوم وې دې ذکر قرآن مجید کړل خلکو سره د خبرې کړل ماشوم والی کې ډیرو کسانو خبرې نه دی کړې یو څو درې کسان دی هغې خبرې کړې اشفع لنا موږ د پاره سفارش وکړه آیا تا هغې حالاتو ته نه ګورې کم سره چې موږ مخ یو عیسی ورته وایي ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله هغه تیره خبره دوم وکړه ولم يذكر ذنبا او داسې خطا خپل ذکر نه کړه نفسی 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 اذهبوا الى غیری بل چا لړ شئ اذهبوا الى محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم لړ شئ فیاتون محمدا صلی الله علیه وسلم فیقولون ایبا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لراشی اگر تبوئی اے محمد آخرت چې کوم دی هغه دار العمل نه دی ځکه دی هلته محمد ویلی شي انت رسول الله وخاتم الانبیاء تدا الله رسول او د پیغمبرانو ختمونکی ختم نبوت باندې ما جمعه کې بشمیره تقاریر کړي سو جمعه مسلسل په دی باندې دا ایمان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی دنه رستو بل نبی به نه راځي او هر هغه سړی چې هغه د نوی نبوت قائل وي دی مسلمان نه دی اکه مرزا غلام محمد قادیانی او کاغه سجاح وي او کفلانی او کفلانی د نبوت سلسله بند شوی ده خاتم الانبیاء او الله بخلی تا تستا خطاګانې کمی چې مخکې دي او کمی رستو دي اشفع لنا الى ربک خپل رب ته زمونږ سفارش الا تر الى ما نحن فيه هغه حالات ته وګورئ کنه کم کې چې مونږه مبتلا یو فانطلقوا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه روان شم فاتی تحت العرش د عرش لاندې وراشم فاقع ساجدا لربي عز وجل نو پریمو زم سجده کوونکې د خپل رب د پاره چې هغه عزت او جلال والا دی ثم يفتح الله علی من محامده بیا به اخی ما ته الله دغه حمدونه وحسن الثناء علیه او پاغه باندې خسنا ویل شیئا سقدر ساندازه پوره با الله ما ته محامد اخی لم يفتح على احد قبلی چې دا محامد زمانه مخ کې بل چاته نه دخولی او تیر حدیث کې تا ویلو دنیا کې مال نه راځي ماته دنیا کې هم نه خولی او دې کې به وي بل چاته هم نه خودلی دا خصوصیت شد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سے طریقې سره حمدونه ثم يقال بيابو ویلشی اے محمد صلی الله علیه وسلم ارفع راسک سل توتا وشفع تشفع سر پورته کا سوال کوا طالب در کولیش سفارش کوا سفارش باندې منلیش فارفع راسی زب خپل سر پورته کوم زب وایم امتی یا رب یا رب رب یا بیاوی زما ربا زما امتیان ثم دردمند رسول الله قرآن فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمؤمنین رؤوف الرحیم مومنانو باندې سره رافت کوونکی دا غزایر چلته بار بار زویم چې هغه ته مونږ یاد یو لیکن مونږ ته خپل رسول نه یاد مونږ ته هغه نه یاد چې مونږ هغه باندې اللهم صل علی محمد وایو او مونږ ته هغه نه یاد چې مونږ وایو چې اللهم بارک علی محمد زمونږ چې غم شي یا خادي شي نه مونږ وایو زما غم دی او زما خادي ده دې کې واغسته کېږي چې زما کورواله غواړي حکومت غواړي دا نه وایو چې هغه شی به کېږي کوم چې زما رسول کړي دا ډېر د شرم مقام دی هغه راغلی دی دپاره دی لیطاع باذن الله چې د هغه اطاعت وکړی شي د الله په حکم هغه سره ډېر فکر دی لیکن زمونږ زړه کې نه د هغه محبت شته دی نه د هغه مینه شته دی نه د هغه د اتباع څه جذبه شته دی فلانی خفه کېږي او خلک به څه وي او کاکا به څه وي او ملا صاحب به څه وي او ښځه به څه وي
दी सिजुनो जमंग ईमान तड़ेरा दचका और गड़ेरा गैरत पकार दीनी चना जमा द रसूल इताअत पमा लाजिम दे सजी की वक्त उम्मती या रब्बे फ़युक़ाल या मोहम्मद अदखिल मिन उम्मतिका मल्ला हिसाब अलैहिम मिनल बाबिल अयमन मिन अब्वाबिल जन्नह। तो जन्नत गणे दरवाजे दी पागे दरवाज़ों के दखे दरवाजे ना दखपल उम्मत ना कसान दाखिल का चागज़ बेहिसाब अबी किताब लेगम दुआ करे जो अल्लाह दे के शामिल की दाखिल का खपल उम्मत दाग कसान दी सफारिश पर गुनाहगार की गैर गुनाहगार सफारिश नहीं की लेकिन ढेर गुनाहगार दी अल्लाह बेहिसाब किताब जन्नत तबूजी द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफारिश तवज्जो वहुम शुरका अन्नास फीमा सिवा ज़ालिक मिनल अब्वाब और दी बशरीकी पखल को सरा द देन सिवा पनोर दरवाज़ों के पनोर दरवाज़ों वमजी लेकिन खे दरवाजे बांधे बोझ द रसूल अल्लाह सल्लम सफारिश बांधे बा बेहिसाब खलक जन्नत तलश बेहिसाब सा मतलब ढेर ना हिसाब किताब न बगैर हिसाब किताब न बगैर हम अल्लाह जन्नत तबूतल गोलिश बोले कादिर दे अगर माफ़ कौन करे अगर रहमान रहीम दे और अगर फरमान दे जो सबक़त रहमती गज़बी जमा रहमत समा द गुस्से न ढेर शेर गालिब दे द अल्लाह द गुस्से पर मुकाबले के द अगर रहमत गालिब दे द अल्लाह शानम पे जंदल पकार दी वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्नमा बैनल मिस्राइन मिन मसारी अल जन्ना मिस्रा दर्शल ताकम लरू ने चाहिए तो दरवाज़ों तो चौकाट यो तरफ और बल तरफ यो तन मिस्रा आवी दे बल तन मिस्रा आवी वो जन्नत दरवाज़ों चिकम चौकाटू न दी दागे चौकाटू न पमियंस के सम रफा से रस्ता बख्याल 3 फुटा या 6 फुटा और भाई नहीं साहब एक वज़ान लख जमारे पाक ज़ात कसमी च जमा नफ्स दाग पलास करे या दाग पे इख्तियार करे च द जन्नत द दो चौकाटू न पमियंस की दुमरा फासला रखे द मक्की और द हिमियर पमियंस की चीज द ज़रगुना किलोमीटर फासला रहा दाना जगह तंग दरवाज़ा और दिखी वही बल्ला और गया तो मलकुनो बेहिसाबा बेकिताब खबर रहा आओ कमा बैन मक्का व बुसरा पर शाम के रहा और मक्का या दुमरा फासला लकद मक्की और शाम पमियंस की सुमरा फासला रहा यो दरवाज़ा दुमरा रहा च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पखे दरवाज़ा बाने खलक बेहिसाब बूजी और ब्या पटोलो दरवाज़ों के हम मुसलमानान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियान और दाखिली की हिसाबों के जब सुम रही नूर अंबिया अलैहिस्सलाम मुकाबले की वदा उम्मतियान डी रही ताकि वजह दारा च पागी दवाने डेरो खल को ईमान न रावड़े और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियान डेर जाती ये तो हदीस शफात हुई शफात कुबरा पदे सिलसिले के दा हदीस मुफस्सल तफसीली हदीस थे पनोरा हदीसों के सबाज जुमले दासवे चैदी की निश्ता लेकिन तफसीलात दे दी अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लिकुम।